مرګ تاسو کې علي رحمان خورچم د پنځپیر شګې نه دی کوي دی وی چې قرباني په وزن باندې غسل څنګه دي یعنی په ناب تول باندې دا جایز دی او کنه په دې قرباني کې کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانای ساروی په وزن باندې غسل شرعاً دا جایز دي او هغه صورت کې کله چې ساروی هم متعین وي جی او د وزن نه بعد دا غساروی قیمت هغه متعین وي او جانبین معنا خرڅون کې او اغستون کې دواړه په دې باندې راځي جی شرعاً دا غسل او خرڅول جایز دي. صحیح. په داسې ساروی باندې قرباني جایز ده. ها البته د دې خبرې لحاظ ساتل پکار دی چې اغستو په وخت کې جی سړی مقصود هغه ګوره صرف قرباني د غوښې د اصول نیت پکې د انسان ني. صحیح. د بل تاسو ته ممتاز زری د شګې دیو چې قرباني کې هو کسان شریک وي غوښې تقسیم کې ډېرې اندازن جوړول بیا هغه تقسیم کې آیا د دې شرعاً څه حکم دی د باره کې؟ خجی غټ ساروی چې کم دی او کسان پکې ګڼ شریکی شپږ دی مثال ودی جی یا پنځه دی هر څوره چې شریک دي د غوښې تقسیم په وخت کې اندازې سره ډیرای جوړول دا جایز نه دی بلکې هر ډیرای هغه په تله باندې تلای او بیا به ډیرای جوړي که چرته اندازې سره ډیرای دی جوړ کړي د یو زیات رااله یا کم رااله نو دا بسود شي او دا ګناه دی. ها باقی کله ډیرای دی اورسیدا بیا د قربانای غوښه هغه افضل او صحیح طریقه دا چې درې ځای شنو خوي یو ځان د پاره او یو رشتہ دارو د پاره او بل فقرا او کم محتاج مساکین دی هغه د پاره شي. ها کچرته کې یو کور کې اهل او عیال د سړي زیات وي نو بیا غوښه ته خپل ضرورت دی نو بیا غوښه کدی تقسیمي پاتې کیږي وته نه نو دا ټیم کې بیا دی لره غوښه ورکول صدقه کول نه دی په کار بس ټوله ځان ته پاتې کی چې د کوم کور والا او اهل او عیال زیات وي نو هغه کې چرته نو ور کوي صدقه نه کوي نو جایز ده ولا ټوله ځان ته هم پاتې کول شي. جی جزاک الله خیر. عزتمندو که تاسو هم ذهن کې د قرباني متعلق څه قسم سوال وي تاسو مو تر لګل شي مفتی صاحب هم وخت موجودي دا نمبر زموږ په سکرین باندې اعلان چلی واتس اپ تاسو ته واتس اپ کولای شئ ان شاء الله ولې راتلونکي پروګرام کې مفتی صاحب تاسو جواب کړئ. سبا ان شاء الله بل پروګرام سره حاضر کیږو تر هغه پورې اجازه غواړو. د الله پامان.